دې خلکو باباګانو ته آوازونه کول مړو ته آوازونه کول بل ته آواز کو بل ځای کله چې پنځپیر شیخ صاحب پنډۍ شیخ صاحب زموږ والد محترم د شاهپور شیخ صاحب دا نوجوانان راوتو زموږ د کلي واقعه ده زموږ د کلي لپاره یو کلی دی برکنه د په مین کې یو بابا دی کربلي بابا ورته وایي زموږ د شیخ صاحب ترور د هغې بچی بیمار و هغه د بابا د خزړه کوي چې بابا اودی کوي خي شیخ صاحب ورته شاته غلی ولاړ دی وی پاپو نه اوده دی نه ویښ دی مړ دی نن خو دا مسله هم شروع شوې ده چې مړي اوري دغه شرکیات دغه کفریات د چا په خولې ختم کړه الله پاک د جماعت اشاعت توحید و سنت په خولې باندې ختم کړه په دې باندې موږ شکر وباسو په دې باندې موږ فخر کوو که زموږ وینه دي که زموږ بچي ختمېږي که موږ ختمېږو لیکن توحید و سنت موږ هېر کړ نشو پرېښی وختي امیر محترم خبره وکړه دا زما په زړه کې بېګانه چلېده چې هغه وي که ما کې یو نقص نو دا جماعت زما هم نه مني دا بالکل صحیح خبره ده که زموږ امیر محترم د دې جماعت خدای دې نه کړي یا خو یو نوجوان انسان دی یو بهادر انسان دی الله پاک د دې مسلې لپاره پیدا کړی دی که یو کږه خبره وي د اشاعت والا نه هغه مني نه بل مني موږ لا اله الا الله محمد رسول الله څوک چې د دې کلمې دعوت ورکوي هغه زموږ مشر دی الحمدلله موږ په خپل امیر باندې فخر کوو موږ په هر ځای کې دا فخر کوو چې الله موږ له داسې نوجوان امیر را کړی دی چې هغه نه د چا نه یېرېږي نه د چا نه تمه کوي نه د چا نه یاره کوي الله دې په عمر کې برکت پیدا کړي او د الله د هغه د خفه شو الله د خپل دنده خوشحاله کړي الله خوشحالي تا سره ده غم تا سره دی زموږ د امیر محترم دا خفه زړه ته خوشحاله کړي او زما ورونو زه یو عرض خپل ملګرو ته کوم نن سبا دا کوم موبایل چې ستاسو په دې جیبونو کې دي په دې لاسونو کې دي زه سوال تاسو دا کوم چې د دې نه غلطه فایده مه اخلئ که یو سړی شیخ صاحب ووي که سپی غاپي زما ستا د غفا کار نه دی موږ الله جل شانو موږ تاسو له د توحید مسله را کړې ده د سنت مسله را کړې ده د قرآن بیان یې را کړی دی نو که سپی غاپي به موږ به د هغه جواب په څه کوو په دلایلو باندې به کوو او نن سبا بله یو فتنه شروع شوې ده د پیرانو دا پیران دا بدعتیان خو زموږ مشرانو ګوټ ته دنده کړي وو دوی سر نشو کاره کولی لیکن نن په برلن کې پیران راغلي دي نو زه تاسو دا وایم چې ځان ویښ کړئ کومه فتنه چې په دې ملک کې پورته کېږي انشاءالله د هغې جواب به موږ مکمل کوو که نه به کوو که زموږ هر څه قرباني راځي موږ د امیر محترم سره به ولاړ یو که زموږ جان قربانېږي زموږ مال قربانېږي زموږ بچي قربانېږي هر څه به قربانو لیکن خپل دین د توحید مسله به نه پرېږدو انشاءالله بیان شروع یې وخت کم دی که به خپل زوم تاسو یخ کړی ولیکن دا څه خبرې ډېر خوشحال یم نن مې داسې کسان ولیدل داسې ونې مې ولیدل د خپل والي صاحب شاګردان چې هغه مېوې الله موږ له په دنیا کې راکړي دا اجتماع چې ده دا د الله عظیم شان رحمت دی په دې کې خپل علما موږ ووینو طلبا ووینو امیان ووینو ښکلي خلک موږ ته مخامخ شي الله دې زموږ د ټولو ملګرو ته هغه توفیق ورکړي چې کوم الله خوشحالېږي والله دې په دې اجتماع کې هغه کار زموږ نه وکړي چې هغه زموږ د رب د خفګان نه وي کومه خبرې په دې اجتماع کې الله کوي چې موږ د رب خوشحالېږي الله دې موږ ستاسو ټولو دې مو استقامت نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله